بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب جنان. ورون سبق کې منګه شروع کړي وا د وصل او د فصل. وصل دې ته ویل کېږي چې د دوه جملو په دوه جملې د یو بل سره تړل، او فصل دې ته ویل کېږي چې دوه جملې د یو بل نه جدا کول. دلته کې دا وصل صرف د واو په ذریعه سره چې کم کېږي، صرف هغه دلته کې ذکر کوي ځکه چې دې په منځ کې چې دا اشتباهي په نور کې اشتباه نه وي. بیا د وصل چې نه دا دوه ځایونه دي، کله چې د دوه جملو په منځ کې دوه جملې دواړه متفق وي، دواړه جملې خبریه وي یا دواړه جملې انشائیه وي، او عطف معنی په کې نه موجود او د دواړو جملو په منځ کې مناسبت تامه یا نسبت جامعه چې دا موجود وي. نسبت جامعه موږ ویلو چې د دواړو په منځ کې داسې یو جامع سیز وي چې هغه دواړه قوت مفکره د غیر اجتماع تقاضا کوي. او بیا موږ ویلو چې د دې څلور قسمونه دي، یو اتحاد دی، یو تماثل دی، یو تضاعف دی او یو تقابل دی. اتحاد دې ته وایي چې مسند او مسند الیه دواړه یو وي، یا مسند الیه دواړه یو وي د دواړو جملو، او یا مسندونه د دواړو چیندا یو وي. او دا تماثل دې ته ویل کېږي چې د دواړو جملو کې چې کوم ماتو دغه ماتومالی دي د دواړه یو وصف د چیندا شامل وي. او دریم نمبر موږ ویلو تضاعف چې د یو پیژندل په بل باندې موقوف وي، او تقابل چې دواړه د یو بل ضدین وي. دا شو بیا موږ د دې لپاره دوه مثالونه په کتاب کې ذکر کړو، یو ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، او دویم فلیضحکوا قلیلا وليبکوا کثیرا، دا ذکر کړو. بیا دویم نمبر زید وصل چې کوم ځای نه دا وي چې کله وصل باغ دی کې ضروری ده، که وصل ته پرې دی نو بیا به لږه خلاف مقصود به لازم راشي. لکه یو کس ته تاسو کې چې هل بری علی من المرض، چې د علی د مرض نه جوړ شوی دی کنه نه، نو کتر سو لا وشفاء الله، چې نه خو نه جوړ شوی، خو الله پاک دې شفا ورکړي، نه الله پاک دې جوړ کړي. او که ته پکې لا شفاء الله وې یعنی واو پکې پرې دی، نو بیا به دې مطلب لکه به دعا بشي، لکه ته کې ته دعا او مقصود دی دعا دا واو به دعا شي. دا وشو. بیا مونږه دا حضور سبقو نن سبق کې مواضع الفصل وایو. فصل یعنی هغه کم ځایونه دي چې الته کې د معطوف علیه یعنی د دوو جملو په منځ کې با ته د واو په ذریعه سره عطف نشي کولای، د واو په ذریعه سره د ځوانه جملې نشي یو ځای کولای. نو دا غي 15 ځایونه دي. نمبر 1 دا ده چې د دوو جملو په منځ کې اتحاد تام موجود وي، یعنی مکمل اتحاد موجود وي د دوو جملو په منځ کې. هغه اتحاد بیا درې صورتونه دي. یا خدا دا چې دا اولنۍ جمله د دویم اولنۍ جمله مبدل منه وي او دا اولنۍ بدل وي، اولنۍ جمله مبدل منه وي او دویمه جمله بدل وي. نو دا مبدل منه د خپل بدل نه هیڅ چرته هم جدا نه راځي، بلکې مبدل منه د خپل بدل سره یو ځای راځي، چې مبدل منه نو بدل به خامخای نه دی په منځ کې موږ عطف نه کوو. دویم چې کله دویمه جمله د اولنۍ جملې لپاره بیان وي، لکه دویمه اولنۍ جمله مبین وي او دویم جنده ولا بیان وي. او دریم دا چې د اولنۍ جمله مؤکد وي او دویم ولا تاکید وي. نو چونکې دا مبدل منه د خپل بدل نه او مبین د خپل بیان نه او مؤکد د خپل تاکید نه جدا جدا نه موندلېږي، بلکې په کوم ځای کې چې مبین ولته په بیان، په کوم ځای کې مؤکد ولته په تاکید وي. نو وایي د دوه جملو په منځ کې کمال اتصال دی. نو چې کله د دوه جملو په منځ کې کمال اتصال وي نو الته کې به موږ عطف نه کوو. او د کمال اتصال بیا درې صورتونه دي چې دویمه جمله د اول لپاره بدل وي، لکه د هغې لپاره مثال الته کې ذکر کړی دی. الله پاک فرمایي امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین، چې الله پاک تاسو امداد کړی دی په هغه څه باندې تاسو پوهئ. اوس الله پاک تاسو امداد په څه سره کړی دی؟ بانعام وبنین، چې تاسو ته الله پاک سروي درکړي، تاسو بچي درکړي. نو اوس په ترکیب کې دا امدکم بما تعلمون دا جمله مبدل منه او دا دویمه جمله راغی لپاره دا بدلی. او یا با دا دویمه جمله د اولی جملې لپاره با صفت وي، لکه دلته کې مثال دا دویمه جمله په د اولنۍ لپاره بیان وي، لکه وی فوسوس لهم الشیطان فوسوس الیه الشیطان،
حضرت آدم علیه السلام د الله پاک پس لکه وسوسه واچوله وس دا وسوسه د سوا جو الله پاک ورستو بیان کړه دی چې قال دی شیطان وی یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلا اے دا ته دسه ونه خیمه چې هغه همیشه اجته یو خره ادا په جنت کې همیشواله میلو شي اجته یو خره داسې بچات ورته میلو شي زړیږي بنا نو دا دیمه جمله د اولنی لپاره بیان دی ایفو جملو په مېس کې کمال اتصال د اتحاد دی او یا دا چې د ایفو جملو په مېس کې دا دیمه جمله د اولنی لپاره جنن دا تاکید دی لکه فما هیل الکافرین امهلهم رویدا نه لګي دا رویدا د امهل لپاره دا جنن تاکید دی پرې باندې پوښوي نو موږ د ایفو جملو په مېس کې کمال اتصال دی ویم نمبر کله چې د دوو جملو په مېس کې تباین وي نو الدا به هم چرند دا به عطف لګي تباین څه مطلب دی چې یا خو یو خبریه بل انشائیه او یا دا چې د معنا په اعتبار سره ځوان د یو بل نه په ځوان په منځ کې مناسبت نه وي د معنا په اعتبار سره د ځوان په منځ کې مناسبت نه وي نو الدا به عطف لګي او دې ته ویل کمال انقطاع چې کله د دوو جملو په منځ کې کمال انقطاع وي نه الدا به عطف لګي کمال انقطاع مطلب دا دی چې اولنۍ جمله یو جمله پکې خبري وي بل پکې انشائي وي نو بیا هم معطف نه کیږي او دویم دا چې لکه د دوو جملو په منځ کې د معنا په اعتبار سره مناسبت نه وي د دوه لپاره مثالونه ذکر کړی دي وقال رائدهم ارسون وازلها نزاولها وقال ارسو نزاولها ارسو دلته کې ارسو دا جمله انشائیه ده باب فعلنا ارسیو اکرمو ارسو تاسو کو شي نه دا جمله انشائیه ده او دغه چې نزاولها دا چې دا جمله خبریه ده نه جمله خبریه عطف په جمله انشائیه باندې کیږي د دوانو په منځ کې چې دا انقطاع ده نو دلته عطف نه نشي او یا د دوانو جملو په منځ کې کمال تباینی لکه د معنا په اعتبار سره مناسبت نه وي لکه ته علی قادم الحمام طائر علی لیکون کړي او دغه چې کوتره دا لکه الوتون کینا نو دا د کتابت علی اند علی د لیکلو او دغه د الوتلو دیو بل سره هیڅ تعلق نشته نه نو دوړو په مېس کې د معنا په اعتبار سره مناسبت نشته نه نو وایي د دې په جملو په مېس کې کمال انقطاع ده چې کمال انقطاع ده نو له کې تعاطف نشي کولای دا په پوره دي وګورئ دا مواضع الفصل د فصل زیونه ان موږ په کم ځای کې جنن د دوه جملو په منځ کې فصل وکاو جداواله وکاو یعنی حرف عطف بردی په منځ کې نه راوړو یجب الفصل فی 5 مواضع په پنځو ځایونو کې فصل جنن دا واجب دی نمبر 1 ای یکون بین الجملتين اتحاد تام چې د دوه جملو په منځ کې مضبوط اتحاد کامل اتحاد موجود لاندې ورسکه د دوه جملو په منځ کې کمال اتحاد وي پوره اتحاد وي بأن صورت پیدایه بیا تصویریه نه بأن تكون الثانیه بدلا من الاولى چې درې صورتونه دي نمبر 1 صورت دا ده چې دویمه جمله د اولنۍ جملې لپاره بدل وي اولنۍ به مدل منو او دویمه بسوي لك امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين نو امدكم بما تعلمون دا مبدل منه ده او امدكم بانعام وبنين دا ولا بدل ده چې الله پاک به تاسو امداد کوي په سمون تاسو پوهیږئ نه څه شه ده الله پاک دې تاسو په انعام په سارو سره او په زامن سره او بان تكون بیانا لها یا بدات دویمه جمله دا ولنی لپاره بیان وي دویمه جمله بدل ولنی لپاره بیان وي لکه فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلك على شجره الخلد فوسوس الیه الشیطان حضرت آدم علیه السلام دا شیطان وسوسه واچولا نا وسوسه سوا دا مبین ده دا بیان به سره قال له شیطان ویل یا آدم اے آدم علیه السلام هل ادلك على شجره الخلد ایا زتا ته وغه دلالت وکم تا ته رهنمایي وکما په داسې ونې د همیشګرۍ سره دریم او بان تكون مؤکده لها چې دا دویمه جمله بعد الاولنی لپاره مؤکد وي تاکید کوونکی وي مؤکدا بان تكون مؤکده لها دویمه جمله بدلا اولنی لپاره به تاکید کوونکی وي لکه فما هیل الکافرین امهلهم رویدا
نو اوس دلته کې دا دویمه جمله امهلهم رویدا چې نه دا د اول د پاره چې نه دا سره تاکید ده هغه پوه شو به معنی ويقال في هذا الموضع وپدې ځای کې ویل کېږي چې ان بین الجملتين کمال الاتصال کمال الاتصال چې دوه جملو په منځ کې کمال اتصال موجود ده نو کمال اتصال دغه دی چې لکه دوه جملې دیګه اتحاد تام وي یعنی یا خود به مداول لپاره بدل وي یا به مداول لپاره مؤکد وي یا به مداول لپاره چې نه دسوي بیان وي الثاني بیان نمبر ان يكون بين الجملتين تباين تام چې دوه جملو په منځ کې تباين تام موجود وي یعنی مکمل تباين جداواله لفظا او کمانن وي به اي يختلف خبرا وانشاء صورت پیدای چې ادوانو جملې د یو بل سره مختلف وي د خبر او د انشاء په اعتبار سره یعنی یو جمله خبریه وي او بل جمله سوي لګي شعر لیکل وقال رائدهم ارسون زاولها فحذف كل امرئ يجري بمقداره شعر سره بار راوړل دلته ارسو او نزاولها دو جملې دي ارسو جمله انشائیه ده او نزاولها دا جمله خبریه ده دا شعر مال ول استشهاد شعر داره چې دلته کې د جمله انشائیه عطف او جمله خبریه باندې نه شوی معنا وقال قال حجت سبحانه قال يقول قولا باب نصرين سره معنا وینا کول رائد دا مفرد ده رواد دارة رادة یا روداد دا جمع ده او سردار ته ویل کېږي نماینده ته ویل کېږي مشر ته ویل نماینده ارسو اصل کې ارسیو ارسا یرسی ارسان باب افعالنا معنا ودریدل نو ارسیو باصل کې ارسیو بیا یدعو یرمی درهم ایسا یا واقع شو د کسری او د و په منځ کې یا رکعت ما قبل تنقل کو او یا منګه د یدعو دا یوسر قانون ته په سره بدل کړه الدغای سګن نو ورته ارسو ته جوړ شو نو زاولو نزاولا یزاولو مزاولته نزاولو د باب مفاعلینا جمع متکلم څنګه کوشش کول حذف دا ویل کېږي مرګ ته یجری جرا یجری په معنا جاری کېدل ضربه درمونه معنا شو وقال رائدهم ارسون زاولها فحذف كل امرئ يجري بمقداره وقال رائدهم داغه سردار وي چې ارسو تاسو ودرېږئ نو زاولها موږ به کوشش کوو مطلب دا چې جنگ له دوی نو دوی خپل کشران ته وي چې تاسو ودرېږئ تاسو جنگونه مه کوئ موږ به زو موږ خپل کوشش کوو فحذف كل امرئ پس مرګ د هر یو انسان یجری بمقداری دا جاریږي په وخت مقرر باندې مطلب د مرګ نه وکړو څوک نه مري خو تاسو کې تاسو د موګه موږ بلار شو موږ بچنګیو کله موږ د مرګ وخت مقرر جو موږ بمړ شو هغه پوه شو نه دلګي ارسو نزاولها نو ارسو چې دا جمله انشائیه او نزاولها دا چې جمله خبریه او دلګي عطف چې نه شوی یا دیم صورت پیدای بألا تكون بألا يكون بينهما مناسبة في المعنى چې د دوه جملو په منځ کې دا معنا په اعتبار سره مناسبت نه موجود کا قولک علی کاذب او الحمام طاهر علی کاذب لك علی لیکون کړه او حمام دا مرغه دغه کوتره دا الوتون کړه فانه لا مناسبه في المعنى دا معنا په اعتبار سره مناسبت نشته بین کتابت علی و طیران الحمام حمام چې دا حمام د کوتره د الوتلو او د علی لیکلو منځ کې سره معنا اعتبار سره مناسبت نشته ويقال في هذا الموضع په دې ځای کې ویل کېږي ان بين الجملتين كمال الانقطاع چې د دوه جملو په منځ کې کمال انقطاع ده یعنی دوه د یو بل سره جندا منقطع دي جداواله او جداواله یا دغه دوه قسمونه دي پوه شو به معنی پوره ده دا واړو شابه